السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو دی وخت کې ټول کې پی کې چې کم یو د زناورو او خاص تر د غواګانو کې چې کم مرض خور شوی دی لیپسکن په نوم باندې سرمنی بیماری آینه ملګرو ډېر غواګان چې کم دی مړې شوي او مړې کیږي او ډېر ته متاثر شوي. ډېر زمونږ په ملک خو چې کم دی اسم لا سٹاک چې کم دی نو اسم مخکې نه دغه لګ متاثر دی او په دې بیماری خو هغه ډېر زیات متاثر شو، په دې ځای کې ډېر زیات متاثر شو. نو ملګرو دی وخت کې مونږ موجود دیو د تحصیل د پبی دغه چې کوم دی حیواناتو ډاکټر محمد اسماعیل سره موږ ته هغه نه تپوس کوو چې د دې بیماری چې کوم دی مخنیوي بس څنګه کیږي او دې بیماری چې کوم دی چې کوم زناور چې متاثر شي نو هغه بس څنګه راکی او دا بیماری نور زناور ته لګي. نو په دې حق لبانې مونږ راغلی ډاکټر محمد اسماعیل سره. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا لیپسکن په نوم باندې کوم بیماری ده د دې بیماری تدارک بس څنګه کیږي، مطلب د دې بس د دې دغه روزي. وسلام نبی لا ډیره شکریہ چې زما आवाज د سوشل میډیا په ذریعہ عوامو ته ورسي. د ټولو نه وړاندې خبره خدا ده چې دا بیماری چونکې وایرس دی، ځان له یو وایرس دی، پاکسوایریډي یو وایرس فیملی ده او د هغې سره د دې تعلق دی. چونکې دا وایرس دی او وایرس چې کومه بیماری وي نو دا لا علاجه وي. د دې مونږ صرف د علاماتو مخنیوي کوو که په دې ساری بیماری راشي تبه وي یا درد وي یا په هغې باندې دستونه ولګي نو مونږ هغې علامتي علاج کوو. د دې بیماری واضح علامات دا دي چې ړومبی په دې باندې نری یا دانې ورو بیا غټیږي نو دغه دانو لحاظ سره دې سره په وجود باندې کې دننه دې باندې تب هم شروع شي. نو مونږ د دې د پاره چې کم د علاج بیا کوو. چې کم څاروی بیمار شي د هغې دپاره مونږ علاج کوو او چې کم څاروی روغ وي نو هغې دپاره مونږ ویکسین کوو. چونکې مونږ خو خپل تحصیل نوشهره کې خاص کر تحصیل پبی کې کلو په کلو باندې د ناظمینو په ذریعه د ایم پی ای په ترو خپل تعلق یار دوست چې څومره ملګري وایي ته مونږ چې څومره مونږ ته ویکسین راغلی نو مونږ هغه ویکسین کړي دي. په وزیرګړی کې هم شوي دي، ډاک بیسود کې هم شوي دي، جبا خټکنامه چې څونه علاقه ده په دې کې هم شوي دي، ښکته چې څونه ریور بیلټ دی لکه پښتونګړی شو، چوکي درب شو، داسې راوخیږي تر اکبرپوره پورې نو په دې ټولو کې ویکسین شوي دي. نو د دې بیماری مخنیوي چې کوم دی واحد علاج هغه دا دی چې د دې ویکسینیشن وشي. نو ټولو زمیندارو ته زما دا خواست دی سوشل میډیا په ذریعه چې د دې واحد علاج ویکسین دی نو لہذا ویکسین بر وخت وکړئ. اوس هم وخت دی چې تاسو روغو څاروو ته علاج په ذریعه مه کوئ. لکه خلک وایي چې یاره په دې سوشل میډیا باندې نن سبا ډېر فیک نیوز چلیږي، یاره دا ډیکلوران ګولۍ ورکړه، دا لینکومیسین انجکشن دي دا ولګو یا پلانې یا ډینګلې. نو دا ډیره یو غلط قسمه افوا چلیږي، هر سړی خپل اډورټایزمنټ کوي، خپله مشهورتیا کوي. نو د دې شي نه زمیندارو له پکار دی چې اجتناب وکړي. مستند ډاکټر سره د چې کوم دی هغه رابطه کوي او چې کوم څاروي روغ دی ته د ویکسین وکړي او چې کوم بیمار شي هغې ته علاج پکار دی. متاثر شي علاج وي داسې چونکې دا څاروي چې کوم بیمار شي که نه نو موږ دې ته کوارنټاین وایي. لکه څنګه کرونا کې کرنتین هر چا پیژندې ده، سیم پروسس د دې بیمارۍ دپاره دی چې دا بیمار څاروي به د نورو نه جدا کړي، د ده خوراک څښاک به جدا شي. چونکې د ده پوزې لاړه، د سترګو اوښکه، د خولې لاړه او د ده چې کوم وجود کې وینه ده دا ګنده شي، دا جراثیم دې کې وي. نو که دا لاړه دا وینه مطلب دا دی چې حشرات راځي لکه کونې شو، ماشې شو، مچ شو یا چې کوم وینه سکونې والا حشرات دی هغه دې بیمار نه وینه څکي او بیا ځي روغو ته نو هغه بیا روغو ته لګي. خو چونکې دا خو داسې ډایرکټ نه لګي، د هر یو بیماری یو طریقه کار دی. دا بیماری چې کوم دی دا وجود ته چې دا جراثیم انټر شي که نه نو 4 نه 14 ورځو پورې د دې انکیوبیشن پیریډ وایي، موږ ورته مخفي دور وایو. لکه دا هغه دور چې جراثیم ننوتو لومبۍ ورځ،
چې کله دې علامات ښیي نو 15 ورځو پورې به دې علامات ښیي. په دغه دور کې به تا ته څاروی بالکل نارمل ښکاري، روغ به وي، خوراک څښاک به کوي، ته به پرې نه پوهېږي. एकदम به د سحر یا مازدیګر یا سبا سحر له چې دغه کېږي د باندې به ته به وي د شپې نه او سحر چې راپاسې په د باندې به دانې راختلې وي. نو داسې قسمه څاروی چې کوم دی بالکل سایډ ته به کي، د هغه خوراک څښاک چې کوم دی هغه به بیل کړی شي او هغه ته به علامتي علاج شروع شي. علامتي چې د باندې کونې زیات وي یا د باندې الرجي وي یا د تبه وي نو د تبې ستنې به ورته پینکیلر کې دې سره موږ انټي بایوټیک په دې لګو چې کله وجود مدافعت کم شي، بیماری راشي، د قوت مدافعت کمیږي، د باندې نور راځي، نور بیکټیریا په د نور وایرس د باندې چې کوم دی حمله کولی شو. نو دې دپاره موږ انټي بایوټیک استعمالو او دې نه علاوه دله مونږ مطلب دی ملټي ویټامین ورکو چې د وجود کې طاقت شي. دله مونږ الرجي دپاره دغه ګولۍ ورکو یا انجکشن لګو دې دپاره چې دې دغه الرجي چې کوم اریټیشن د کې کېږي چې دا کنټرول وي، د تبه کنټرول وي، چې د قوت مدافعت چې کوم د بحال وي چې د جراثیم خلاف دی وجود کې جګړه وکړي. دې نه علاوه دله مونږ چې کوم دی اورلی لکه مطلب دی چې دله مونږ ORS ورکولی شو، ډیکسټروز ورکولی شو، ویټامین C ډېره پکار د قوت مدافعت کې. مونږ به مشران دا ووایو چې د ګوړې شربت ولا څونه ورړول نه دي پکار چې په خپل سکین ډېره ښه خبره ده. چونکې دا دانې دي دا مرض ډېر اوږد وي، له 100 ورځې دی کې ټمپریچر وي نو زمیندار له پکار دی چې دا له 100 ورځې خو مسلسل د ټریټمنټ پکار دی چې وشي. دې نه علاوه د باندې دا دانې د 12 14 ورځو نه پس ماتېږي. دې نه چې کوم هغه فلویډ وي، ګنده اوبه وي، هغه تیوزي او دانه چې کوم دی داسې پوټخې غوندې جوړېږي نو دغه ټایم کې د باندې مچ راځي هغه بیا اټیک کوي. نو دغه ټایم کې د دپاره سپری مرۍ پکاري، دوایانې پکاري چې مچ وغیره نه راځي او د زخم دوایانې ولا پکاري. نو کم از کم دی دا څاروی تر څو پورې چې ریکورډ شوي نه وي نو د دپاره دا پکاري چې دا آیسولیټ وي، د کوارنټاین وي، نورو څارو نه دی بیل وي، د خوراک څښاک مکمل بیل وي. نو هله به بل دا څاروی موږ دلته زمیندارو مسله څه ده چې یو څاروی بیمار شي نو که ډاکټر له هم بوځي نو بهر ته یې بوځي ګاډي کې، دا غلطه طریقه ده. کوشش دا پکاري چې ډاکټر کور ته راوغواړي یا نن سبا عام بیماري ډاکټر له دې لاړ شي نو میډیسن دې ته راوړي. بل په دې خټکنامه کې دا مسله ډېره ده د څاروي سهار روزي ماښام راځي نو که دا یو څاروی پکې بیمارو یوازې دا نه چې دا د دانو مرض دی، په هغې کې تبک هم دا مسله ده، په هغې کې بلیک واټر دی، چوډیمار ورته هم په دې غریزه علاقه کې ډېر راځي، په دې چیلو په دې ګډو کې د PPR دی، لیسټریوسس دی، دا مسله هم دی د وجې چې کوم د خورېږي. نو کوشش دا کوي چې کوم څاروی بیمار قرنطینه کوي بیا یې تړئ، کار ته مو وباسئ او په یو علاقه کې چې وبا راشي نو په کار دا ده چې هغه روغ څاروي هم په کور شي. نو دا دې سرکل بریک اپ بکیږي او د دې مخنیوي په دغه طریقه باندې کیږي. درته ووایه لیپسکن چې کوم مرض دی دا زیاتر په غواګانو کې لګي او آیا دینه د مطلب دی زمونږ دغه میخې چې کم دی یا نور ګړي بیزي چې کم دی هغه متاثر کیږي دینه؟ ډېر ښه سوال دی کفل نبیله. په غواګانو کې خو تقریبا چې څونه دي نو زیات تر دی، لکه کاغه زمونږ وطنۍ غواګانې دي، کاچۍ ده، سایوال دی، ریډسن دي، د ترې ده، نو غواګانې ټولو ته لګي. خو چونکې دا کراس بریډ چې کوم اکزوټیک بار نه کوم څاروي راغلي دي یا دلته مونږ کوم ستنې لګولي دي نو دا څاروي هسې هم د ګرمۍ نه دي او چونکې بیا ورته دا مرض هم ولګي نو د هغوی قوت مدافعت د ګرمۍ د برداشت هم نه دی، بل دی کې هغې باندې نور هم سټرس راشي. نو هغه څاروو کې چې کوم دی نو مونږ ورته وایو شرعموات سیوا دي په نسبت زمونږ د وطني څاروي، قوت مدافعت د هغې سیوا دی. یو خبره ده. دویمه خبره ده میخو کې هم دا شی شته خو چونکې د میخې مضبوطې دي د هغې چې مونږ کوم کنډیشن دی نو هغه هم د لحاظ سره داسې دی چې لکه 1.3 یا 1.5% چانسز شته چې میخو کې هم دا شی لکه شته ریکارډ دي، سند کې هم ریکارډ شوي دي او KPK کې هم ځای په ځای شته خو چونکې سرکاري سطح باندې لا تر اوسه خیر ریکارډ ته نه دي راغلي خو ځای په ځای چې کوم دی نو لکه سند کې خو ډېر زیات
او دلته هم شته. نو زما زمیندارونو ته خواست دی چې کم از کم ویکسین بر وخت ولګوئ، علمي خو ته ویکسین پکار دی. پکار دی. دویم علاوه دی نه، دویمه خبره دا ده چې چیلو ګړو ته دا مرض نه لګي، اس او خر ته نه لګي، اوښ ته تر اوسه پورې دا نه دی لګېدلی. او چونکې اف او ریکمنډیشن دا دی چې دا پی تاسو خوړی شئ. نن سبا دغه اوس بل خبر راځي، ډیره خبره خوره شوې ده او ډیر دم کیږي، لکه د دې پي زیاتره د غواګانو پي چې وایي یاره دا خوړلي پکار دی، غوښه په خوړلي پکار، په دې باندې تاسو څه وایي؟ دا ما تاسو ته وویل نبیله، دا اف او ریکمنډیشن دی چې دا وایرس په 60-70 ډیګري سینټیګریډ باندې ډینیچر شي، دا ختمیږي. چې دا ختم شي نو دا پی سیف دی. ګرم پی سکل کچا پی خو آلریډي چې کوم دی نو موږ نه ریکمنډ کوو. پی چې ګرم شي عموما نو هغه دا وایرس یې کې ختم شي او نه ماشومانو ته دا بیماری لګي، نه زنانو ته لګي، نه د هغې په حمل څه نقصان شته، نه بزرګانو مشرانو ته لګي، نه بلکې پی خو داسې خالص شی دی چې دا خو طاقت ورکوي. دې نه علاوه دې سره خو ډېر تړلي خلک دي، ګوجران دي، شاپکیپرز د خرڅولو والا، د هغې تجارتونه چې کوم د متاثره شو د غلطو افواګانو د لاسه. نو دا پی دا غوښه دا دواړه مونږ استعمالولی شو، خوراک کې راوستی شو، هیڅ قسمه دی کې داسې څه بېبني دغه خبره نشته. نن سبا په دې فیسبوک باندې راځي دا چې کوم تصویران راځي دا منکی پاکس یا یو چرته الرجی ملرجی تصویران د خلکو دې سره اټیچ کړي دي. هیڅ قسمه لکه مطلب دا هیلث والا ته چا دا شی نه دی ریپورټ کړی، لایوسټاک ته مونږ چېرته دا ریپورټ کړی نه دی. او دا په دې واټساپ او په دې سوشل میډیا باندې دا غلط افواګانې خلک ورکوي. نو خدای ته وګورئ د خلکو چې کوم دی روزګارونه دي یا متاثر کېږي، د خلکو فیملیانې دي، د خلکو چې کوم دی دې سره مطلب ژوند چې کوم دی په دې باندې تېرېږي. نو داسې قسمه چې کوم دی غلطو افواګانو نه تاسو اجتناب کوئ. ډاکټر صاحب درته وایي چې دې وخت کې د سرکاري په سطح باندې ویکسینیشن ملاویږي، د کم غواګان چې کم پاتې دي ډېر خوشي وي دي، تاسو ډېر کړي دي په کوششونو باندې، خو اوس راته وایي چې اوس ملاویږي داسې ویکسین دغه انشاءالله ټینډر خو شوی دی. امید دی چې د 2-3 ورځې کې نوشه راته نور هم ویکسین میلاو شي. موږ ته 32,000 ډوز د غواګانو میلاو شوي، زمونږ نوښار کې 2,21,000 غواګانې چې کوم موږ مالشماري کړي وه موږ سره رجسټر 2,21,000 غواګانې دي. په هغې کې موږ ته 32,000 ډوزز راغلي او نن نه 2-3 ورځې وړاندې موږ پکې تقریبا 31,500 پورې ویکسینیشن کړی دی. بقیه دا 500 کې 1-2 کا پاتې یو بل مرګورو سره نو هغه به هم کمپلیټ شوي. او انشاءالله سبا زموږ خپله نوښار کې په دې شي باندې دوباره هنګامي میټینګ دی. نو امید شته چې ویکسین دوباره راشي. موږ غوښتیم دي او زموږ ډي جي ډاکټر علمزیب صاحب چې کوم دی ډېر کوآپریټیو دی او په دې شي کې هغه خپل ډېر کین انټرسټ اخیستی دی چې یاره مطلب دی د عوامو ته سهولت میلاو شي. دا ډېر ایکسپنسیو ویکسین دی، لکه مطلب دا چې کم از کم یو 25 ډوز په 8,000 ملاویږي او د 50 ډوز والا چې کم دی 12-13,000 ملاویږي. د دې نه علاوه د دې ویکسین مسله بله دا ده چې دا مونږ استعمال کې راولو نو د هغې دپاره 1-2 سارو ته نشو کولی. دې دپاره به مونږ چې کوم دی ګروپ جوړو 25-50 انیمل به جوړو نو هله به دا ویکسین مونږ جوړو، ځکه دا خو ګولۍ د ډرایډ فریز اټونیټډ لایو ویکسین دی. نو هغه چې مونږ کله بیا جوړ کړو نو ودن 2 اورز کې به دا مونږ استعمالو. صرف درته وایي چې کم ویکسین وشي که نه، څنګه چې موږ کرونا کوو جی جی 1 ډوز 2 ډوز 3 ډوز یا دغه بوسټ چې کوم اخري جی جی نو آیا دا ویکسین بس مطلب د 2 میاشتو پورې کار کوي 3 میاشتو پورې کار کوي داسې څه دغه دي؟ زمونږ چې کوم ساینټیسټ یو په دې باندې کار کړی دی که نه نو د هغې ریکمنډیشن دا دی چې ونس ان یریکال کې یو ځل پورې دا کافي دی، خو ډېر پکې دا وایي چې دا فار لایف هم تقریبا دا کافي دی. نو انشاءالله دا بوسټر ډوز خو دې ته اړواجت نشته، دا بوسټر ډوز خو اړو پکار نه، دا خو د وخت او د پیسې دواړو ضایع ده.
ناظرین تاسو دا اوریدئ دا خوږې دا مفید خبرې تاسو چې اوریدئ ډاکټر محمد اسماعیل نه یقینا تاسو په دې خبرو چې خاص تر زموږ زمیندار رونه چې دغه دي خویناتو مالکان دي اجي په دې خبرو باندې عمل درآمد وکړي ان شاء الله ډیر دغه نقصان نه بچي او ملګرو وسره دا خبره هم کومه چې لکه ډاکټر صاحب ویلي چې دا پای چې کم دی نن سبا د افوا دا دغه چې کم دی غوښه چې کم دا د افوا دا دغه داسې هېڅ قسمه د دې نه نقصان نشته. جی بله کوم زمیندارونو ته دا خواست کم څاروي پکې مړه شي نو ای ته دا خواست کوم چې کم از کم یو لسته فوټه کنده کوي د پاسه پې چونه اچوئ بیا پې خاوره اچوئ د ټولو نه غټ سورس دام دی ذریعه دام ده چې بیا مارغان راځي او حشرات راځي او دا غوښې یو ځای نه بل ځای ته وړي او دا جراثیم نور هم دی د وجې خورېږي نو دا کوشش لږ بیا وکئ چې کنده کوئ د پاسه پې چونه اچوئ خاوره اچوئ چې دا تغفن ختمیږي دا بیو ختمیږي خلکو ته مانځه ته یا په لارو کوڅو کې مطلب د دفترو ته هسپتالونو ته تګ راتګ کې تکلیف نه وي. یقینا دا خبره ډیر مفید خبره وه دا لکه چې موږ ګورو چې کم غواګانې دې نه مړې شي کم ځناور دې نه مړه شي نو هغه زمونږ خلک چې کم دی زمیندارونه بس والي او د کور نه بار په یو شاړه کې غورځوي او زیاتره خو موږ وکتل چې په اوبو کې په نهرونو کې راځي په نهرونو کې اوس ډېر زموږ په نهر کابل کې په نهر وارسک کې چې کم دی ډېر زیات ځای په ځای په سیبرنو کې دا نښتي دي یقینا دا هم د ډېر د تباهۍ دغه خبره ده او دغه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي په دې باندې مارغان راځي په دې باندې ماشي راځي او کینی او بیا هغه دغه چې کم دی په روغ دغه باندې چې کم دی دا زهر چې کم دی دا خورېږي یقینا ته زموږ دا خبرې څو خبرې چې دې باندې تاسو عمل درآمد به وکړئ ډېره مهرباني جی والسلام.